په نورو ملکونو کې ګاډي څومره استعمال نه بعد چې کومه دی ریجیکټ کېږي او هغه چې کوم دی سکریپ کېږي او زمونږ په ملک کې څومره استعمالیږي هغه نه پس چې کومه دی هغه ضایع کېږي. کمپیریزن درته په دې ویډیو کې ښیم، دا ویډیو ګورئ لږه. څه ګونی راځي یې څه دیش ګونی بار ملکونو کې چې کومه دی د هغه یو خپل لیمټ دی، هغه لیمټ نه بعد چې کومه دی ګاډی هغه ریجیکټ کوي. هغه ګاډی چې کومه دی هغه که هر څومره کنډیشن کې وي، که نیو کنډیشن کې هم ولې نه وي، هغه ګاډی چې کومه دی هغه بالکل هغه سکریپ کوي. هغه نه دوباره چې کومه دی اوسپنه جوړیږي او ویلې کېږي او هغه اوسپنه بیا کارآمد څیزونو لپاره استعمالیږي. تاسو ته دا سیټ کې ویډیو ښکاري ګاډی لږ شانتې استعمال شي، یو څو میاشتې استعمال نه پس چې کوم دی هغه ریجیکټ شي او دوباره بیا سکریپ کېږي، هغه نه بیا دوباره کارآمد څیزونه جوړیږي، که ګاډی شو که بل څه شو، خو هغه اوسپنه چې کومه ده هغه تیاریږي هغه نه دوباره. دې نه علاوه چې کوم دی تاسو ته ښکاري زمونږ په ملکونو کې د ګاډو د استعمال څه صورت حال وي، هغه هم تاسو په دې سیټ کې ویډیو ګورئ. زمونږ خلک اکثر وایي چې زوړ شي نو ورته جوړ شي. ګاډی چې څومره استعمال کېدی نو بیا چې کومه دی په هغه باندې لوډونه وړل شروع کړي، دومره لوډ بیا چې دا سیټ کې تاسو ته ویډیو ښکاري یعنې غټې 40 کیلو بورۍ دی، شپېته بورۍ، نو مطلب دا چې 120 تروړۍ ته جوړېږي، دا 20 کیلو والا 240 ته 10 کیلو والا جوړېږي. دومره لوډ دومره زیاتی دی ګاډي سره کوي چې هغه جاپانیان به څه وایي چې دا زمونږ ګاډی چې کومه دی دا دی څنګه استعمالوي، هغوی به هم داسې تعجب شي چې دا خو دومره لوډ دپاره موږ دا ګاډی نه و تیار کړی. او دې ملکونو والا پې دومره لوډ اچوي نو داسې حیران غوندې به شي. او دا لا وایم چې دا ګاډي راته د اور په بیه نه کي، د سرو زرو په بیه نه کي، ځکه چې دومره لوډ پې موږ اچو. هغوی خو دا سوچ هم نه دی، هغوی خو دومره لوډ یوازې په دې کې څو ګونی راځي یې څه دیش ګونی نو په بار ملکونو کې ګاډی څومره استعمالیږي او زمونږ په ملک کې څومره استعمالیږي، دا مې درته یو کمپیریزن ویډیو ښودله. په دې نیت نه چې ګنې زه د خپل ملک سپکاوی کوم یا د خپل ملک د وګړو د خپل ملک د خلکو سپکاوی کوم، خو زمونږ خلک چې کومه دی هغه تر اخري سلګۍ پورې هم تر اوسپنې خاورې شي، ایرې شي، ختمې شي، بیا هم هغوی نورې اوسپنې د ګاډو پسې ویلډ کوي او دوباره چې کومه دی د استعمال قابل کوي او بیا یې استعمالوي، تر هغه حده پورې استعمالوي چې بالکل د هغه څه لیمټ نشته. مطلب مې دا په ساده الفاظو کې درته وایم چې بار ملکونو کې چې ګاډی کله لږ شانتې استعمال شي، یو څو میاشتې، هغه که هر څومره نوی وي هغوی بیا ګاډی ضایع کوي او هغه نه نوی ګاډی جوړوي، نوی اوسپنه بیا چې کومه دی ویلي کوي او دوباره چې کوم دی هغه نه کارآمد څیزونه جوړېږي د نوي ګاډي. خو زمونږ په ملک کې چې کومه دی د ګاډي د ریجیکټ کېدو سوچ هم نشي کولی. زمونږ په ملکونو کې چې کوم دی ګاډی نه ریجیکټ کېږي تر آخره پورې، ځکه چې د شپېته کالو ګاډي دی او خلک یې تر اوسه پورې استعمالوي. مطلب دا چې زمونږ په ملکونو کې ګاډی نه ایکسپایر کېږي تر هغې پورې چې تر څو پورې ایره شوی نه وي. دا ویډیو مخکې هم د ملګرو سره لږه شانتې شیر کړئ. په دې کې څو ګونی راځي یې څه دیش ګونی